دیوبند کې یو طالب علم و ډېر زیات قابل و انتهایی ذهین و ټول دیوبند کې د هغه چرچه ویه وه په کار دا چې یاره موږ هم آداب و ملحوظ او مد نظر وساتو د خپل اساتذه کرامو د خپل شیوخو د خپل مادري علمي د مدرسې سره چې د چا تعلق وي که ستا استاز وي او که نه وي تا ته سبق ویلی او که نه ویلی خو ستا مادري علمي سره د هغه تعلق وي یو خادم وي د مدرسې خادم عبدالله وي ته به د هغه ته د عزت په نگاه باندې ګورې چې زما د مادري علمي سره د تعلق دی څنګه چې تانوي رحمت الله علیه شیخ صاحب فرمایل چې دا درې شیزونه پکې وي نو زه ذموار یم الله به دله علم نافع ورکوي نو چې آداب ملحوظ او مد نظر ساتي الله به دله علم نافع ورکوي کو لږ علم وي لیکن دا دی چې پیده به د هغې نه زیاته واخلي داسې کله ډېر ذهین سړي وي ادب پکې نه وي حضرت شیخ صاحب به فرمایل وی دیوبند کې یو طالب علم و ډېر زیات قابل و انتهایی ذهین و ټول دیوبند کې د هغه چرچه ویه وه او چې کله به عبارت وي او بل طالب به شروع کو فوراً به د درس نه پاسې د کتاب به ترخ کې ونیوه داسې او چې کله به اراده وه چې سبق ونه شي نو بس استاز باندې به اشکال کو چې هغه جواب به وکړو بل اشکال سبق په اړو نه شو داسې خو لیکن دا د بېادبي پکې وه چیلم حقه به په لاس باندې و او د داری جدید چکر به و استادانو د طالبانو په منځ کې حقه چیلم به اسکه داسې د دورې په کال باندې د ډېر بېادبۍ د وجې نه مدرسې خارج کړ چې کله 100 ساله وه او زمونږ دا شیوخ اساتذه کرام شیخ الحدیث مولانا مطلع الانوار صاحب دیوبندی رحمت الله علیه او مولانا شیخ عنایت الله صاحب دیوبندی رحمت الله علیه دوی وی چې موږ دیوبند ته تلل نو لاره کې هغه میلو شو هغه شاګرد میلو شو د دیوبند هغه وی یو سکول کې استاذ و موږ د دیوبند 100 ساله و چې 80 کې هغې له تلو د سربندۍ له او هغه جړل چې زما ملګري ټول روان دي او زه هغه داسې محروم پاتې شو دا د بېادبۍ د وجې نه محروم پاتې شو